د تازهګرام د تاریخي جنازه افسوسناک مرګونه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قدرمن کتونکو دا اوس په تازهګرام کې موجود یم. دا کومه تاسو ګورئ جنازې دوه روانې دي. یو همدان چې د همدان علي چې د محمد علي زوی او بل د هغه د سر د لور زوی چې کوم سفیان کبیرو دا پرون په دریم تاریخ باندې په شموزو چونګۍ سره چې کوم د موټر سایکل په حادثه کې وانه چې کوم نو په حق رسیدلی دي او اوس دلته د دا جنازه چې کوم دا ادا کیږي. همدان علي چې کوم دی نو دی د امان الله خان او رارو او د محمد علي زوی دی. د دریو خویندو یو ورور دی او د پلار په دوبۍ کو د وطن نه رسېدلی لکه شانته سفیان کبیر چې کوم دی نو دی هم د امان الله خان او ریره ده د هغې بچی دی د مظفر خان وسی او دغه شانته دوی هم مور پلارې په سعودي عرب کې وو او د هغه ځای نه چې کوم دی نو ولنن راله د هغې سره راغلی د سعودي عرب نه سفیان کبیر او د هغې نه پس چې کوم دی نو د مور پلار نه پاتې شو. چې زه بیا وروسته درشم مور پلار یې تللي وو دی پاتې شو او د تاسو ګورئ ډېر زیات لوی رشته ډېر افسوسناک مرګ دی په دریم د اپریل د شموزو چې کوم د شموزو چې کوم د چیک پوسټ د هغې نه چې چونګۍ طرف ته ځینو چونګۍ ته نږدې په هغه ځای کې د فلاینګ کوچ سره چې کوم اکسیډنټ کړی موټر سایکل جنګلو باندې په موټر سایکل باندې سوار و. پردی موټر سایکل د محمد علي زوی چې کوم دی همدان علي د خپل موټر سایکل د ده نه پلار خرڅ کړی او به هر حال وخت راشي او دا تاسو ګورئ یو ډېر لوی رش او ګڼه چې کومه ده نو دا دلته کې موجود ده. خلک لګیا دی د دې لیدو ته چې کوم دی نو دا لیواله دي او یو کوشش روان دی ډېر زیات ګڼه ده. تازهګرام ټیلینار پیروشاه خان تازهګرام ټیلینار چې کوم ګراوند دی په هغې کې دا جنازه چې کوم دا ادا کېږي. ډېر افسوسناک مرګ دی موټر سایکل اکسیډنټ د خلکو یو غمي جمع غفیر چې کوم روان دی. ډېر افسوسناک واقعه ده ډېر زیاته او دواړه نږدې ترین رشته دار د همدان علي والد صاحب محمد علي په دوبۍ کې هغه را رسېدلی دی او دا خلک را روان دي ډېر زیات او دغه تاسو ګورئ الله تعالی دې د دې دواړو چې کوم رشته دار دي مور پلار دي او نور خویندرونه دي لکه چې د همدان چې کوم دی نو دا د دریو خویندو یو ورور د پلار یو بچی و دوی له الله تعالی جنتونه ورکړي. الله تعالی دې ورله مغفرت نصیب کړي او مغفرت خو نصیب د جمعې ورځ ده ډېره زبرګه پرون دا اکسیډنټ شوی دی او نن څلورم تاریخ ته د جمعې ورځ ده. دا د ماسپښین د لمانځه نه پس کوم 2:30 بجې د دې جنازه ادایګۍ ټین او د خلک تاسو ګورئ چې را روان دي ډېر زیات رش دی. الله تعالی دې د دې رشته دارو ته چې کوم لواحقین دي نو د هغې ته د صبر تلقین ورکړي او الله تعالی دې هغې له دا قوت او طاقت ورکړي چې دا صدمه چې دا برداشت کړي او دا د هېرېدو نه ده خو الله تعالی دوی له خپلو قدرتونو باندې داسې قوت او طاقت ورکړي چې دا هېره کړي. ما له اجازه راکړئ د الله په امان.